الله ورته وی کشته جوړه کړه. نوح علیہ السلام حکم وشو کشته جوړی. دا قوم ورسره تیریږي داسې چې تیریږي سکه کشته جوړوم طوفان را روان دی دا الله عظیم قهر در باندې را روان دی او تاسو تبا کېږئ. نو دوی به په یو بل داسې ټیلې ووالي لکه زمونږ په دې پاکستان کې نرخزیان دي. نو مولا چرته په قبر باندې تقریر کوي هلکه قبر دی او عذاب دی او دا دی. نو دوی داسې ولاړي یو بل ملیان دي خو څه وایي نو ملیان دي خو څه وایي نه خسکی مالدار پوه شوې دا داسې په یو بل ټیلې وایي. زه چې چرته تقریر کوم نو زه دې خلکو ته داسې ګورم په قبر باندې داسې ورته ګورم خو چې کم یو مې داسې شکل وران ولیدو اواز پکې جو ما ته ګوره بس حاضر غلی شي. نو زما په طبیعت پوی دي تاسو که کم بات پوکلی دي خوار شي چې ضبط نشي کولی یې څه شی تاسو څه شی دا دولت درنه لرې کوم تا او خر کې څه فرق دی دا د حکومت په اوږو سټار درنه لرې کوم تا او خر کې څه فرق دی ته څه وای د ملا او د بزرګ او د خدای د دوست سټار چې په دنیا کې به هم لګېدلی او په قیامت کې به هم ورته لګېدلی. تاسو خیال راغی وای د دې سټارونو ستاسو سټار دی. دغه وزیرانو ګوره ستاسو د 400 کې وزیران تیر شي اوس چې په لاره تیریږي څوک په سلام نه هغه ورځ تاسو د دې کلي یو مخې له راغی السلام علیکم السلام علیکم څنګه چل دی بیا څه درک مرک نه لګي ویلې څنګه شو ستا څنګه چل دی مالزار وخت توکړی برید ګرځم مال زما بل عقیده ده. رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاہ وی چې کله کله زما دربار ته راځه اشعار راته وایا. هغه ورته زه او ستا دربار ته راتلل او اشعار ویل ویل نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی زکه اورنګ د زمانه زما غلام په خدای قسم اورنګزیب ز تا خپل غلام ګڼما زکه چې زه د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام پلاس کې ګرځوم نو تا غوندې بادشاہان ز خپل غلامان ګڼم. دا ورته وی واوره اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا نو مرګ به دا تخت و تاراج کا کنن ته په تاج باندې نازېږي او په تخت باندې نازېږي مرګ به دا تخت و تاراج کی. بیا ورته وی اے عاقل غوږ سماتا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه به تالاشي وایم تا تا ناګهانه په هاي وي جوړ شي. څه چلو سال کده د خان په کور کې وای خان هات فعل خدای ته ګوره اے د قدرت نه قربان شم اے د قدرت نه زار شم. دوی له د مرګون هم داسې رئیس دي چې ډاکټر خبرېږي به خپې اګرېته شي ځکه چې دوی خو لندن ته ځي علاج ته امریکې ته ځي علاج ته جی هغه لندن او امریکې راده چې کې ټپ بیا ساتي وتی. نو اے عاقله غوږونی سماتا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه به تالاشي وایم تا تا. بیا ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبره به نه لیدل هیچا تا. سکاګه به روان تاسو خیال راغی بعضې وخت کې به د سړک ګورئ که نه داسې که نه او چې بیا کلاشنکوف یې اچولې دا کلاشنکوف به یې او مرۍ به دې ماته شي دا غارت به درنه ګیر چاپېري او مرۍ به دې ماته شي. تاسو خیال راغی ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا تا. بادشاهان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارا تا. په ژوندینې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا تا. تاسو خیال راغی
نو عرض میں دا عزیزان چې دا نوح علیہ السلام چې کشتۍ جوړوله نو دوی به داسې یو بل لټېلې ورکولې کشتۍ جوړی طوفان به راځي مونږ به غرق کېږو او دی به بچ کېږي دا ستا عقل مني دا خو زما اول خو تاسو په پاکستان کې عقل هم شته زه تاسو په ایمان ووایي نالګه عقل در کې شته عقل هم لا شته دلته ما د دنیا ملکونه لیدلي دي ما په سن 84 کې هندوستان ولیدو له 70,000 میله وګرځېدم د میخ نه واله تر هوایي جهاز او بحري جهاز پورې ټول خپل جوړوي ټول تا څه جوړ کړ تاسو څه جوړ کړ چېرته یو مچم جوړ مچم جوړ تاسو دا جوړ کړ چې چېرته دیرې ګورئ ورته دیوالونه وي دا څه شی دی دا پیپل ورکس پروګرام دی پیپل ورکس پروګرام هلکه دا مړي چېرته تختی څه یعنی غریب د لوږې مري او مړو له دیوالونه تاوایي تاسو جوړ کړ پرون یو شرمول په پېښور کې شوي نن بیانو روټۍ ګرانه کړې ده په روپۍ کړې ده حکومت په لارۍ کې روټۍ اچولي دي یو 80,000 روټۍ او په کوڅو کې ګرځي راشي 12 روټۍ راشي نن بیانو په روپۍ کړې ده او دا پټواریان او دا ګرداوران خو دې د خدای سم په خیر کې او په دغه قهر پرون پټواریان او ګرداوران اخته و تحصیلدار راشي په 12 روټۍ راشي په 12 دا شرم پاتې و چې مونږ په وشرمي حکومت په کوڅو کې روټۍ ګرځول چې راشي په 12 روټۍ تاسو کړي تر اوسه پورې ستا د ملک بیړه تباه شوه نه دې د پیرنګي قانون لرې که نه دې د پیرنګي نظام لرې کو او نه دې ملک له ترقي یافته پروګرام ور دې قوم د لاسه دا ملک تباه شو په هندوستان کې بحري بیړۍ مې وکتې حیران شو هوایي جهازونه چین مونږ نه وروستو آزاد شوی دی نن دومره عظیم طاقت دی چې امریکا او روس تیریږي حاجي محمد امین صاحب پیرو بزرګو او په کشمیر کې به غزاګانې هم کولې په مصر کې به غزاګانې هم کولې مرزا سکندر به هم د دې ځای نه ونیو چې خدای له به جواب ورکړي که تا د ملک قانون قرآن نه کو کړی که نه وکړي نو هسې به ګیرې میرې کیسې میسې نه کوی ګیره ډېر ښه شی دی خو د ده ګیره ډېره ښه وه دا ګیره وه زما ګیره ډیله ده زما هم څه ګیره ده چې سره د دې ګیرې ښځې ته ناست یم زما ګیره ده یو خان یو طالب ته ویلې طالبه ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده خانان خو دي داسې کړه هغه خان ما ته پته نشته وی ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو نو ستا د سپي دا لکۍ تې ښه ده په دې خبره پوهېږئ چې مړ کېده طالب مسله دا ده چې د زنکدن په وخت کې احوال د آخرت په سړي منکشف شي ټول او د زنکدن په وخت کې سړي ته پته ولګي چې زه جنت ته ځم او که دوزخ ته ځم جنت هم ورته ښکاري او دوزخ هم ورته ښکاري طالب وصیت وکړو چې زه ایمان تېروم او زما جنازه د پلاني خان د دروازې مخې ته تېره کړي چې د دروازې مخې ته جنازه تېروله ویل هلته یې لږه ودروئ بیا د جنازې نه یې ورته آواز وکړو وی پلاني خانه ستا د سپي د لکۍ نه زما ګیره ښه شوه ایمان یې تېر کړو مړو به هم اوازونه د ایمان تېرولو نه باد کول کرامت بعد الموت دی ته وایي لکه یو دوه دوستانو یو چېرته بار تلی نو چې راغی دا بل دوست یې مړو چې مړو نو دی ورته ودرېدو ورته وایي سرو سیمینا به صحرا مې روي سخت بې مهري کې بې ما مې روي ډېره بې وفایي دې وکړه چې بغیر زما نه روان شوې اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خوبستا دمخ تماشا کولا نو تچرتا پا بلی تماشی پس روان شو نو بزرگ ورطا دا جنازی نه لاس رویست تاسو خیال دار دا جنازی نه ورطا لاس رویست نو زما عزیزانو عرض میں داو چه دا گیری با علا گیری شي چې د دې کم مقتضیات دي او هغه مونږ پوره کړو دا ستاسو فرض دی چې په دې ملک کې به ملا تړلي سپایان یئ د هغه دین د نظام دی حاجي صاحب زما په مخ کې تقریر کولو د 2 تلاو په جومات کې د
ولی پاکستان ما په دې نیت جوړولو چې دې کې به د ملک قانون قرآن وي. اوس ویل چې د پاکستان نوم واورم نو لکه په عربونو من غل چې پراته وي داسې بوی ترې راځي، بوی دار لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا زما په مخ کې وي ولی بوی ترې راځي د مردارې په شان. اوس دا په هغه وخت کې ویلي وو که نن دی ژوندی وی چې نن به یې ورته څه ویلی چې دا ښځې یې لیدلی وی، دا بلو پرنټونه یې لیدلی وی. نن تاسو راشئ په پېښور کې بلو پرنټ چلیږي. بلو پرنټ اوس جماعت ته او واجبه اجتماع ده چې زه در تاسو پیژنئ یې ټول د ملک ساده نه یې ټول یې پیژنئ. بلو پرنټونه چلیږي. د ملک اخبارات وګوره د جمعې د ورځې د هغې مغزین چې منځ پاڼه پکې د دومره کټو ځوانانو جینکو د ارد اندام بربند فوټواني پکې وي که نه. دا اخبارونه بیا زمونږ کور ته ځي، دا بربند فوټوان د ښځو زمونږ ښځې او لوڼه هم ګوري یې که نه. زما ښځه او زما لور چې کټای بربنډه وګوري ابه څه وایي. نن دا زمونږ د ملک د جمعې شپه تاسو ټول نیکان خلق یې د جمعې په شپه به خلکو تازه اودس وکړو، اودس به مات کو، تازه اودس به وکړو چې د جمعې شپه ده چې په اودس کې وده شم. دا شپه مبارکه ده. نن په پاکستان کې د جمعې د شپې نه د لوی او د لعنت شپه بله نه. تمام ډمې د جمعې په شپه ګډېږي، تمام وي سیارونه د جمعې په شپه کېږي، تمام بلو پرنټونه د جمعې په شپه کېږي، تمام کنجر توبونه او کنجرې ډرامې په ټي وي باندې دا د جمعې په شپه کېږي. نن په پاکستان کې د جمعې د شپې عمره شرمېدلې شپه بله نه. بیا د اختر ورځې وګوره، تاسو خو ورته اته ورځې مخکې میټینګونه وکئ. سابق صاحب ټول علما راوغواړي میټینګ وکړي چې په کومه ورځ به اختر کم دی که زما وس ورسي د اختر به د ملک ورک کم. دې قوم له اختر کې دوی له جهنم ګوره ګړنګ. یو لیونی راغلی او ما پسې د ثوابه د طرفو تبر ورسره او تبر صادر نه تبر وویستو ویل دا بجلیګر ملا تی مالا او زیما ویل لوی چغې چې وهي هغه تی مال خو زیما ویل واوره په دې تبر به دې کېمه کم که بیا دې چاته ووایي چې جنت ته به ځئ. جنتونه کم ځي؟ جنتونه مې ویل مات کړه په دې تبر ټول. ته ویل دې خلکو کې داسې سړی هم ګوري چې جنت ته لاړ شي؟ دا سړی ګوري؟ ویل جنت نشته دې تبر ته ګوره. او دوزخ کې مې ښه سیخ والی او تازه کړی دی خلک وله رالیږه. او که مې د جنت نوم ستا د خولې نه واورېده په دې تبر به دې کېمه کړه. مال ډېره ښه ده، مال لیونی دی، اوس ګزار را باندې ونیکړه. قسم په خدای چې لاړو سوچ به کولو نو د مولانا عبدالمعبود صاحب خبر را یاد. مولانا عبدالمعبود صاحب 163 سال عمر کې 43 کاله وشو چې وفات شو. هغه ته کشف قبور علم و. زما په یاد کې دوه بزرگان ما لیدلي دي چې هغې ته کشف قبور و. یو مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ته او یو مولانا عبدالمعبود صاحب ته. ما ورته جی ما ته د یو قبر کشف وکړه چې زم یو مړی وګورم. ما ته ولې یقین دي نشته څه؟ ما ورته نه د ابراهیم علیه السلام سنت ادا کوم رب ارینی کیف تحیی الموت. قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. ورازه لاس نه ونیو ما دیرې ته راوېستم چې راوېستم داسې مراقبه یې وکړه چې مراقبه یې وکړه سترګې راوچتې کړې. ما ته ویل بچیا مړی خو درته ښیم خو په دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ویې ګورې اوړه دې خوشحال شي. دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي. داسې ویرېدم چې په یو منډه مې کور ته ځان ورسولو او مال زه نه ګورم. سهار چې وله بیا رالم ویل راځه که نه ګورې نه مال نه جي نه ګورم. ټول عمر به ویل روټۍ خوند در نه کي که دا حال مې درته په قبر کې وښود. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه کوړي ته راغلی او زه ورپسې لاړم پېښور ته مې راوستو. په قبر کې مې ته تپوس وکړو په موټر کې. ما وی جی د فلانی قبر ته تاسو تلی؟ وی چې ہاں میں گیا ہوں. ما ان کی کیا حال ہے قبر میں؟ ویل وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے، قبر میں پکوڑے کی طرح. بیا میں د بل سړي تپوس ته وکړو، د بل مې وکړو، د بل مې وکړو. بیا مې د ډاکټر اقبال تپوس ته وکړو، ما لاهور شاهي مسجد په دروازه کې داغه قبر دی هغې ته خو به م تلی. ما ته وی ہاں وہاں بھی گیا ہوں. ان کی حالت اچھی ہے، خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ہے، ان کی حالت قبر میں اچھی. مورتل حضرت یہ علم مجھے بھی بتا دو.
मातवई ची ये इल्म मैंने 40 साल में सीखा। अगर आपको शौक है तो आप लाहौर आ जाएं, आपको मैं 4 साल में सिखा दूंगा। तासो ख्याल रख नो अर्ज में दाव अजीजानो चे औलिया अल्लाह और बुजुर्गान ची दी दा डेर लोए खलक दा रहमान बाबा चे जदर तवड़ान दे रस्तो कोमा दा स मामूली सड़े नो दा माली दले दे दा माली दले दे दनन्ना 23 काल मख के ज दावरे दो खबर डेरे कम कोम 23 काल मख के द खबर जोड़े दो और जतले चतले मन लहत सराय बुनियाद कनस्ते او خاریان چې د ګلکارانو نزا بنیاد تور کوشما اغزمک خورجن غونددا نو داسې په جبل می ادلهات سایډ اوالو چې اومه والو غرب شو چې په دې مخ باندې اغل دیوال ور سورې شو چې دننه ګورم مسمړې پروت دومره دومره زلفی دي دومره دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم دي او د شوي کړه خامتا کپنه دي اګلکارانو پاس چغه کې چې اوته خدانو باندې کی کرنے اتیا مال تسی بھی تلے آؤ مال تاسم لان دے راش اغیم را کشو ستور رپی او یریگی ما اغی تا پا انکو کیوی چی تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو مردہ پکڑ دینا تا تسی منو چک لاؤ زلاس ورنہ نباسم کدی مڑی رانی وما کنا نورا میں کا گئی لاس میں ورنہ نہ استو پدے مخ لاس وا پدے گیرا کپن پدے زینو پدے لاسونا سر ویخت پاک زے کے ناستم دا سے پروت تے لکا وستی چیخی لکا وستی چیخی یو 15 منٹ ہمیں پلاس والا مال کے دیشیا سے دانچائی 15 منٹ چی خواہ تسلی میں اوشوا اگا دا سر لاری چی پو ویختو کی وطی و قسم پا خدای چی ہم صفاق کاری دا دا سترگو بانے نرائی غندی سترگی کلاوی پا دی بانوں میں مرتلاس ہوا لکا جلاس میں یوزل نمیستو نو ڈاڈا شما کنی یریدم ازم چی پاس رو ختم اغیزر اغا سورہ بند ہمرا خلق زیارت کا پسل مرگا چی بازار وی پا مزار دا درویشانو دا جنت دا باغ گلونا بادی ہیرشی دا جنت دا باغ گلونا بادی ہیرشی کدی ولیدو گلزار دا درویشانو درس دیوان دا رحمان زار تر دی غزل شاہ چی بیان یکڑو کردار دا درویشانو دا اشعار میں پچغا ہوئی او پسیکل راسور شموتے نرالا دا درویشانو ڈائریکٹ رابطہ و تعلق وی دا اللہ سرا او دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ رابطہ حضرت صوبان براہ راست رابطہ و دا پیغمبر سرا براہ راست زمون رابطہ خو گورا کا خیالو کئی پخلوی کنا زبانی بھی تاسو ټول الله وای نه ټول ونه وي اوای پیمان یو منټ اوای پیمان چې دا الله دا د دې ځای आवाज او کده دې ځای आवाज ما سره ټګي مکوي ټګي مک دا د دې ځای आवाज ا د دې ځای आवाज چی الله مولانا تنویر رحمت اللہ علیہ بوی خدا کی قسم خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے ایک بار اللہ کہنا اللہ 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 نپاس نے بدرتا آواز اسی تھی گفت اللہ ہے تو لبیک کے ماست تو چوے گا اللہ 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 لذیذ آواز گفت اللہ ہے تو لبیک کے ماست وی نیاز و شور و دردت پے کے ماست اے بزرگا داستا اللہ چی دے دازما لبیک دے اللہ گیا دے کہ نہیں اللہ 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 یا اللہ زار وقتی ویم چی اللہ اللہ او تا یو رزی منوی چی بندہ زدائے نو آواز ورطا دا اسمان نوشو چی گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پے کے ماست داستا اللہ چی دے دازما لبیک دے چی تا اللہ ہوئے نو زدر تا ہوئے چی لبیک اے بندہ زدر تازر والارم وایا تاسو خیال رہے نو عرض میں داو چی دڑنا اللہ ہی آدھا ٹولو مرزونو علاج آدھا ٹولو مرزونو دوئی وی زمون
هر شی د ژبې دی. څه خبره مې کوله؟ حضرت ثوبان وای مخوب میں شناسم پیران پارسان. حضرت ثوبان ډایرکټ تعلق دی د پیغمبر سره. یو ورځ نه دی لیدلی، ټوله ورځ په جړا تېره کړه. ماښام یې چې ولیدو نو بیا جاړي. ثوبانه اوس ولې جاړې؟ اوس خو دې زه ولیدم که نه. و یا رسول الله اوس مې یو بل شی جړی. اوس دا خیال راغی چې د قیامت نه بعد چې جنت ته لاړ شو ته خو به چېرته په لوی مقام کې ناست، نو زه به داسې جنت سکما اے حبیبه چې چېرته تا پکې نه ګورما. زه به داسې جنت سکم چې چېرته تا پکې نه ګورم. نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے. قرآن چې د جنتو د نعمتونو د حورو د غلمانانو لالچ ورکړی دی کې راز دا دی دا په اعتبار د طبیعت د دنیا سره دی. دنیا کې انسانی طبیعت چې خکور وي، خکور به څنګه وي؟ خکور به صحبه جنت وي، سبوی پکې ونې وي، ماڼۍ، یوه کمره به پکې د ملغلري، د بخاري روایت د ملغلري عرضها 60 میله، داسې کمره به چې پلنوالی به 80 میله، د ملغلرې به یوه کمره وي پلنوالی به 80 میله. یاره ښځې حور مقصورات فی الخیام، حوره هغه ښځې ته وایي چې یو یو سترګه یې تر دې تر دې داسې ښځې به وي، تورې زیړې مندرې لوړې داسې به وي پکې. او زمونږ ښځو کې خو تورې مې اوس خو تورې پاتې نه شوې، د پوډرو د برکته ټولې سپینې دي. په شرمونو شرم یې د پښتون سړي د ښځې پلو بچا نه لیده. پلو نن چې غټ پښتون دی او لږ په خېټه مور دی نو ښځه یې بربنډه کړه. راشئ چې د شپې په 1 بجه درته هغه خلکو ښیم چې سره د ښځو د سینما نه راوځي، عقل به دې وخوځي. عقل په دې اختر کې، په دې شیباغ کې د ښځو یو میله شوې ده. زه وایم الله ستا لوی قدرت دی چې په موږ دا دنیا په بله ولې نه اړې، د ښځو یو میله شوې. نو ته به وایه ښځې تورې زیړې مندرې لوړې څنګه به؟ قرآن وی چې نه، کأنهن الیاقوت والمرجان، پرنګ او په صفای کې به د یاقوت او د مرجانو په شانی. نوکران به هم پکې وي او نوکران به نوکران به څنګه وي؟ خو د دې ځای نوکران خو د چا سترګه نه وي، د څوک ګوډي، د چا غوږ نه وي که نه. د دې خانانو دا نوکران چې داسې لنډیان بوچیان دي. قرآن وی دا غزه نوکران با اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا، داس نوکران بوی چې تو ورته وګورئ نو دا ګمان به وکړي چې د ملغلرو نه چا تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیاویږي. بیا به دې نوکرانو وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، د زرو کنګن به چوي او پاغه لاسونو به تاته او به پیش کوي، خوراک به پیش کوي. کته وایي چې نه زه په ملاسته خورم، ملاسته درک بم پکې. قرآن وی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، د جنتیانو به تکیا والی پاغه فرشونو چې داغي سټ به د شنورې خمود. وجن الجنتین دان، او د جنت یا نعمتونه کته دې په ملاسته داسې خورما. بزرګ ما بوډان بوډاتوب خو په جنت کې وی نه، ټول به د 13 کال الکان وي. ماما بوډاتوب بنئ ټول. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کله کله خوشطبی کوله. یو زړه ښځه راله، یا رسول الله زه به څنګه جنت ته لاړه شم؟ پیغمبر علیه السلام ورته زړې ښځې به جنت ته نه ویل زه به څه کوم؟ ویل زړې به نه ځي. چې ډېر حای پای خو وکړه، وی د خدای بندې که داسې زړه ته جنت ته لاړه شي د جنت په مزه به څه پوهېږي؟ او دې ماما له ته وږی ورکړه، دی د وږي په مزه څه پوهېږي؟ ځکه چې غاښ یې نشته. ته چې جنت ته ځې د 13 کالو جنۍ به شې، بیا به جنت ته ځې نو په خوند به پوهېږي. کله کله خوشطبي به سردار کونین صلی الله علیه وسلم ابا عمر نوم یو، هغه یو بلبل ساتلی و. حضور به چې پرې راغی نو تپوس به یې وکړو چې یا ابا عمر
ما فعل النغیر ابا عمیر بلبل دې سکو اسیم چې دا تاسو داسې یکدم داسې شي کړ نه کله خان دا کله خوشطبی کوا دا یکدم داسې بوټکی کما کله کله خوشطبی و حضور صلی الله علیه وسلم کول تاسو خیال راغی نو عزم دا عزیزانو چې نور بسې په جنت چې وفيه ما تشتهي الانفس پدې کې نه پوهیږم ماما چا ده ولس والا خط کا از السلام لګیا کینه استاد پارا عرض داو چې عزیزانو دا لالچ د جنت او د نعمتونو دا قرآن په اعتبار د تبایع او د دنیا سره ور کړی مقصود به ذات شیب په جنت کې دا الله دیدار وی او د محمد رسول الله په خوا کې به اوسېدل وی زما په خبرو پوهیږئ مقصود به ذات شیب خوراک نه جنت بنئ مقصود به ذات شیب د الله دی صحابه او یا رسول الله مونږ به خدای ته ګورو قرآن راغی وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري ووجوه یومئذ باسرة تظن ان یفعل بها فاقرة ډېر مخونه به په دغه ورځ خړ وي او دا به یقین وي چې ما سره به هغه کار وشي چې د ملا هډوکي مې مات خدای ته به ګوري او د پیغمبر په خوا کې اوسېدل به نو صوبان برای راست تعلق دی د پیغمبر سره نو اوس خو دې زه ولیدم ولې جارې وې ته به په جنت کې چرته لوی مقام کې زه به هغسې جنت څه کم چې چرته تا پکې نه ګورم قرآن راغی من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبرا صوبان ته وایا چې په دنیا کې د جناب محمد رسول الله سره مینا ده په خپل ذات مې د قسمی چې په جنت کې بم د محمد په خوا کې اوسېږي تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې مقصود به ذات شي اغا دا الله دیدار بھائی دا ترمذی روایت تے باب السوق فی الجنہ خبر کی رونے لگی پارام کیے نہیں پا جنگ کیا سونا نصر بھی نا وضاحتونا پا دے 2 اخکالا کی تاسو تا طول شوی دی خدای مخوار نکا تروسا پی واللہ کا پوئے عرض داو چھے مقصود بے ذات شے اغا دا اللہ دیدار بھائی باب السوق فی الجنہ دا ترمذی یو مستقل باب جنت کے با یو بازار لگی ہفتہ کے یو ځل دا جنتیان بگرزی سے دا شیخ خسته دے دا شیخ فوٹوان براوالی یر دا خودر خسته فوٹو دے فورن بدا سڑے دا غی پشان ځکه چې جنت دا غم زینه دے چې دا خسته دے نو تدسی خسته شا چې دا جنتیان خستلی شی اللہ با وی نور سپکار دی وی بیا اللہ ایس کمیں نشتا اللہ با وی یو کمیں پاتی دے ملائکو ته وای زما د اهل جنت منس کې حجابونه لري چې حجابات لري شي ټول اهل جنت به د خدای دیدار چې وګوري د اهل جنت به نسکور پریوزي وای بیا پروردګار دا ټول نعمتونه په قربان شه خو چې دغه مزه یو ځل بیا دا خو عاشق سره پکار تمام تن میں درنجو پسیر اڑوے تمام تن میں درنجو پسیر اڑوے خو پماد تور سترگو یو نظر وے یو زلے را تولی دے نو درنجو پسیر اڑوے تاسو خیال دا نو عرض میں داو کہ صحابہ کرام دا براہ راست عشاقو دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بیان دا سی شروع کرو چا ما خیال داو چې زه به یو هفته تقریر کوم لګیا بھائی بل یو ضروری خبر واوري زمون په دې ملک کې اوس یو مختلف قسم فتنی شروع دي یو فتنه پکې دام دا چې صحابه چې کم د پیغمبر نه برای راست اخذ کون کی د دینو داغي متعلق د باز خلقو دا خیال دی چې دا صحابه چې دا غداران ٹھیک شو یو فتنه په دې ملک کې دا پرویزیت تا
پرویزیان هغه خلق دي چې حدیثو ته د یهودو ډکوسلې وي. حدیثو ته ما ته ګوري قرآن شته دی نو حدیث منل څه ضرورت دی؟ قرآن موجود دی. کراچۍ کې د یو میمن په کور کې زه میلمه وم، غلام احمد پرویز کور ته راغی، د پرویزیانو لوی امام تخریده، ما سره باس کولو باندې خیر خلای رواچونا. ما تو قرآن کی موجودگی میں کیا ضرورت ہے کہ آپ حدیث کو مانتے؟ ماورتل پرویز صاحب آپ حدیث کو نہیں مانتے اور میں قرآن کو نہیں مانتا. مالتا حدیث نہ مانے سے قرآن نہ مانم. ما تو لا حول ولا قوت مالی شلزل لا حول ولا قوت ختم منکر حدیث ہے او زمون کرے قرآن. نو ما تو چه ولی مال د دې قرآن متعلق چا ویلی دي چې دا د خدای کتاب دی، د خدای دستخط پښتا، د خدای आवाज تا اورېدلې، جبرائیل ستا په مخ کې راغلی او دا قرآن راوړې وی چې نه. دا چا ویلی چې دا 13 سپاره قرآن د خدای کلام دی؟ ویلی دا خو پیغمبر ویلی دی. مال پیغمبر خو 1400 کال وشو چې تیر شوی دی، اوس پیغمبر کم ځای چې مونږ ته ویلی چې دا قرآن د خدای کتاب دی؟ ویلی حدیث کې راغلی. مال حدیث خو ته مانی نه، ته خو حدیث مانی نه. خبره خبره تا ثابت کړه چې قرآن ثابت ته په حدیث. ٹھیک شو، حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی. جناب محمد رسول الله ویلی چې دا قرآن د خدای کلام دی کنه؟ ٹھیک ده. نو د محمد رسول الله وینا حدیث ته کنه دی؟ ٹھیک شو. نو قرآن ثابت کړه حدیث ته. اوس چار کله قرآن په حدیث ثابت شو نو حدیث هم د خدای کلام دی. نو قرآن بیا ثابت کړي چې حدیث هم د خدای کلام. څنګه چې حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی، دا چې قرآن ویلی چې حدیث د خدای کلام دی. ما به خبره پوهیږئ قرآن کوم ځای ویلی؟ وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. خدای وی پیغمبر د ځانه یو خبر هم نه ده کړې، دا د چې څه ویلی دا ورته ما وحی کړی ده. نو معلومیږي دا چې حدیث فرق د وحی خفی او جلی دی. نور حدیث هم د خدای کلام دی او قرآن هم د خدای کلام دی. نو څنګه چې د قرآن منکر کافر دی، داسې د حدیث منکر متفق علیه په تمام اجماع د امت سره کافر دی. ټیک شو. بیا صحابه معیار د حق دی، صحابه معیار د حق دی. دی خو ګورئ کومه والا چې ستا پټي ته را روانه او په هغه ولې کې ته سوریو کې د بل پټي طرف ته، نو دغه اوبه به ستا پټي ته راشي. بیا خبرې کوئ پټي خو کېږه نه که نور څه نه پوهېږي. روټۍ هم خوړلې لنګر بندوبست. وای تر بدې ورځې پورې به جفا کړې، تر بدې ورځې پورې به جفا کړې، که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې. معشوقي کله وفا کله جفا کا، میں باید چې کله هغه او کله دا کړې. ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی. په خدای قسم چې زه خبر شم چې دا د حاجي محمد امین صاحب مرحوم مرید دی، دا هغه لیدلی دی، د ورسره وخت تېر کړی دی. قسم په خدای چا سړی په ما د ایمان غوندې خلک، د ایمان غوندې خلک. خو تاسو هم لږ سوچ کوئ. ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی، اسې نه چې مې په درس جهان رسوا کړې. زه ستاسو لوی مداح د دې خاورو د وجې. نو زما عزیزانو صحابه په ذریعه مونږ ته 1400 کاله رستو قرآن را رسېدلی، 1400 کاله رستو حدیث را رسېدلی. ټیک شو. که صحابه غدارانی نو د دې څه ګارنټي ده چې دا مغه قرآن دی چې کوم په پیغمبر نازل شوی؟ دا رښتیا کېدی شي؟ ځکه چې منځ کې کېدی شي صحابو پکې د ځانه څه ګډوډ کړي. لکه د شیعو مذهب دی چې قرآن 40 سپارې دی، دا 10 سپارې سنیانو پټې کړي دي. دا به امام مهدي صاحب بیا راو بس یا امام غایب صاحب بیا راو بس. اعلی بل غم دی په دې ملک. یو فتنه نه ده، یو عذاب نه دی. عزیزانو اخیری خبره درته کوم، اخیری په پاکستان باندې چې د نورو قومونو باندې کم عذابونه نازلو، په پاکستان الله ذهنی عذاب نازل کړی دی اور سړی ذهنی پریشان دی. اور سړی که ملا دی که میا دی که پیر دی که امی دی که خان دی که غریب دی که حکومت دی، اور سړی ذهنی پریشان دی. غل وګوره ټول ملک غل دی. پرانا ورځ سړی وتښتئ، موټر وتښتئ، ماشوم وتښتئ، ایس پوښتنې والا نشته.
ملک نہ د دلی راجا جوڑ دے دلی کا راج مویا کوئی رونے والا نہیں ملک د دلی راجا دے سوک پہ جڑا والا نشته زمون بالا مانای کې نن 15 اورز دا دوا لکان د مړی خبر ل بډبېره طرف تتله په سکوټر باندې دواړه لکان غیب دي ترنه نه پته نه یو ټانګي مرمت کول او بل رشکا چلو ترنه نه پته نه نو د ملک نه ذهنی عذاب نازل قرآن دے قرآن کم قوم چې د خدای نه سرکش او باغی شي اذاقها الله لباس الجوع والخوف اغه قوم ته الله د یری او الله د لوګي لباس ورواغوندي نن پاکستان ته الله د یری او د لوګي لباس ورغوسته دي د یره وګوره ټول ملک په یره کې دي لوګا وګوره ټول ملک وای چې د لوګي مړ شو دا د سیده کنه عزیزانو عرض داو چې دا پاکستان د پیغمبر خیره والے وورو د پیغمبر خیره والی ای که خورز مولیدا او مرشم نو راشی په قبر میں متیازی ہو پیغمبر ویلی دی چې هغه ملک به خورز نه ګوري چې د ملک کم ملک سربراه خزوي پیغمبر ویلی چې د کم ملک سربراه خزوي لن یفلح قوم دا د بخاری روایت ته اوس درباریانو مليانو د کرل ټټوانو د ضیاءالحق تالی سټو او هغه د ضیاءالحق تالی سټ اوس د دوی تالی سټ جوړ شوی دی هغه ته د بخاری د حدیث پر روایت کې استراب پیدا اونلی دا غورز چې دا برشکړی او دا ګيري ګمنس کړی دی خزه تناس لیدلی مو ټلویزیونونو چې چا کرشتلا سوچت کړي اوچت کړي وای تا کرم شته بابا وای ته خدای دې واورا نن د بزرګانو کورونه هم د ټلویزیون نه خالی نه دي ما ته ګوره د بجلیګر مولا متعلق بدا واورئ چې د بجلیګر مولا په کور کې ټلویزیون که زما په کور کې ټلویزیون په غلطۍ هم چرته راننوتی په غلطۍ باندې نو ګیره مې کله کوي او پخره مې سور کوي وا به ورئ زه د دې خلکو د ښځو لنډرو پسې چې ډرامې کوم د لوڼو لنډرو پسې چې ډرامې کوم دی وایي د بجلیګر مولا لور هم په کالج کې چپک وایي که د بجلیګر مولا لور په پهلی جماعت کې هم سبق ویلی پهلی جماعت کې ګیره مې کله کوي پخره مې سور کوي او کمیس پر توګ رانه وباسئ که په پهلی جماعت کې زما لور سبق ویلی او ستاسو دا لنډرې به پرېږدم نه ستاسو دا بورې به پرېږدم نه دا سا خدای را کړې ده او خدای به رانه وباسي والله کم پرېږدم زما عزیزانو عرض مې داو وایم راشئ وګورئ دا زما زوی دا وختي چې تلاوت وکړو تاسو خیال را پاسه لګه ودرېږئ غوږ کېدی باته کېنه غوږ کېدی زما عرض واورئ ما درته وایي چې والله که دوی پرېږدم